بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو دا د کال 2014 یعنی 2016 خبره ده چې کله ډاکټر ذاکر نایک په قطر کې موجود او د سوال او جواب سیشن ته خطاب کو. په دې موقع یو انډین سړی چې مسلمانو د ډاکټر ذاکر نایک نه تپوس وکړ. Masud Harshan. I'm a diploma in mechanical engineering. My first identity is I am Indian. And next question, if you ask what is your religious, I will say Muslim. But تپوس کولو والا ډاکټر ذاکر نایک ته ووی چې زما نوم مسعود حسن دی او زما تعلق د بھارت سره دی او که تاسو تپوس کوئ چې زما مذهب څه دی نو زه یو مسلمان یم او زما د مسلمانېدو وجه دا ده چې زما مور پلار مسلمانانو چونکې زه یو مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی یم نو ځکه ځان ته مسلمان ویم. خو چې کله زه قطر ته رالم ستاسو بیان مې واورېدو دینه مخکې مې هم ډیر بیانونه اوریدلی دي نو ماته اندازه وشوه چې زه خو پوره او مکمل مسلمان هم نه یم، زه خو صرف 1% مسلمان یم. ماته دا احساس وشو چې ماته خو د اسلام او د اسلام د تاریخ هیڅ پته هم نشته، خو اوس چې زما عقل څومره کار کوي څومره چې زه پوهیږم د هغې مطابق زه دا ویلی شم چې دا کم اسلام دی اصل کې دا ساینس دی. عزیزانو دلته دا خبره کول لازمي ده چې دې سړي کله اخوا دیخوا خبرې کولې نو ډاکټر ذاکر نایک باندې بالکل ښه ونه لګېده او هغه ډیر خراب موډ او طبیعت کې ناستو. دې سړي ووی چې زما په خیال اسلام هم ساینس دی او ساینس څه شی دی؟ زما په خیال ساینس د اصولو، قوانینو او ضوابطو مطابق شوی د تحقیق او بیا د داسې تحقیق کېدل چې هغه ټوله دنیا مني او را روان وخت کې کله بدل نه کړی شي. مثال په طور میتھمیټکس، فزیکل، کیمسټري او نورې باقي داسې ډېرې فارمولې وي. دې سړي ایله دا خبره وکړه چې ډاکټر ذاکر نایک مایکروفون لراغې او د دې سړي خبره کټ کړه. دا منظر وګوره. خو عزیزانو اوسه پورې د دې سړي تپوس او سوال لا د ډاکټر ذاکر نایک مخې ته نه دی راغلی، یعنی هغه لا سوال نه دی کړی. listening your lecture speech, I realized that I am only 1% Muslim only because I don't know nothing. It's a past Muslim chapter. I don't know nothing. But with my little experience and knowledge, I can say that Islam is the science. Science means continuous study, observation, and arrive some formula which is universally true. For example, mathematics, there are so many formulas. There are physical science, chemistry. There are brother. Did you hear the rules? Your question should be on 2 or 3 sentences. Yeah. If it's more than 2 or 3 sentences, it's a speech. دې سړي لا د ساينس او نورو سیزونو یو ځای کولو سره خپل سوال او تپوس جوړو چې ډاکټر ذاکر نایک راغې او د هغه سړي خبره ودروله او ورته ووی چې روره تر دې اجتماع په اصولو پوه شوی نه ته چې کم تپوس هم کول غواړې خو چې هغه د 2 یا 3 جملو نه زیات نه وي او ستا خبره خو پوره یو تقریر دی او د تقریر وخت ختم شوی دی. ستا په مخ کې دومره غیر مسلمه خلک راغلل، تپوس یې وکړو او خپل جواب یې واغېسته ولاړل او ته خبره تاوی راتاوې. ستا تپوس د 2-3 جملو نه زیات چې نه وي. دغه سړي وی چې ټیک ده زه خپله خبره راغونډوم او خاص خبرې له راځم او بیا دې سړي خپل تپوس پوره کو. هغه هم تاسو ته ښایو خو د ډاکټر ذاکر نایک دا انداز هم وګورئ. There are so many formulas. There are physical science, chemistry. There are Brother, did you hear the rules? Your question should be on 2 or 3 sentences. Yeah. If it's more than 2 or 3 sentences, it's a speech. Yeah. The speech time is over. There are so many non-Muslims who are direct questions. Now you're beating around the bush. Yeah. Question should be in 2 or 3 sentences. So, okay, I will finish my question. My question is that Peace TV not hurting any religious sentiment, not damaging any individuals, not damaging any sentiments, but why Peace TV is banned in India? دې سړي د خپل تپوس پوره کولو اخري کوشش وکړو او ویل چې زما دا تپوس او سوال دی چې پیس ټلویزیون چې کوم ستاسو ټي وي چینلو په بھارت کې هغې د چا جذبات نه دي مجروح کړي، د نورو مذهبونو خلاف خبره نه ده کړې او نه یې د خپل ملک خلاف خبره کړې ده، نو بیا د دې هر څه نه باوجود هغه یعنی پیس ټي وي په بھارت کې ولې بین دی یعنی ولې بند کړی شوی دی او پیس ټي وي خلک ولې نشي کتلی؟ ډاکټر ذاکر نایک ولا په 2 خبرو کې ډیر لنډ شان جواب ورکو چې دا خو سیده ساده خبره ده چې حکومت موږ له هغې اجازت نه راکوي. حکومت زموږ چینل د کیبل په ذریعه خلکو ته د کتلو اجازت نه ورکوي. موږ ټول کاغذونه پوره کړي دي
ټول لوازمات د قانون چې کوم خبرې او شرطونه دي هر څه مو پوره کړي دي او خپل ډاکومنټس مو هم جمع کړي دي، خو حکومت موږ له بیا هم اجازت نه راکوي. او چې حکومت موږ له اجازت نه راکوي نو ورشه او حکومت نه تپوس وکړه چې ډاکټر ذاکر نایک خبرې کولې، نو تپوس کولو والا سړي ورته ډېر په غور کتل او د ګوتې اوچتولو سره یې سویل هم غوښتل. دا منظر تاسو هم وګورئ. Question when Peace TV is not hurting any sentiments, why is Peace TV banned in India? Because the government doesn't give us downlinking permission. You go and ask the government why they are not giving us downlinking permission. If that is the case... No, not that is the case. We have applied, we have fulfilled all the requirement because it's a very popular channel. Yeah, I know that, I know. You know it's popular, no? Very good. No, so that you have to go and ask the broadcast ministry. Yeah. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې پیس ټي وي یو کامیاب چینل دی ځکه یې هغه بند کړی دی. تپوس کولو والا ووی چې آو ما ته پته ده. نو ډاکټر ذاکر نایک ورته ووی چې بیا لاړ شه او د براډکاسټ محکمې سره تماس یعنې رابطه وکړه او هغې ته ووایه چې پیس ټي وي چلولو ته پرېږدی. تپوس کولو والا ووی چې تاسو ته پته ده چې تاسو او زه په قطر کې موجود یو او څو ورځې پس د بھارت وزیر اعظم قطر ته په دوره را روان دی. نو ولې نه چې دا خبره او مسله د هغې په وړاندې راوچته کړي شي. دې سړي بس دومره ووی او ډاکټر ذاکر نایک ورته فوراً ووی چې آو چې کله د بھارت وزیر اعظم راشي د هغه وړاندې ووایه چې پیس ټي وي بند کړی شوی دی. تپوس کولو والا ووی چې زه غواړم چې دا مسله د هغې وړاندې اوچته کړی شي. نو ډاکټر ذاکر نایک ورته ووی چې آو که نه اوچته که، ضرور اوچته که او دا مسله ته اوچته که که نه. نو دغه سړي ووی چې نه زه نه بل چاله اوچتول پکار دي. ډاکټر ذاکر نایک وله خبره کټ کړه او وی ویل چې ته اوچته که که نه دا مسله د حکومت وړاندې ته ولې نه اوچتې دا مسله، بل څوک ولې، ته ولې نه. د ډاکټر ذاکر نایک دا انداز وګورئ، داسې ښکاري چې ډاکټر ذاکر نایک له دې سړي ته غوسه ورغلې ده چونکې خبره خو دغه سړي د پیس ټي وي او د ډاکټر ذاکر نایک د فایدې دپاره کوله. Yeah, I know that, I know. You know it's popular, no? Very good. No, So that you have to go and ask the broadcast ministry. Yeah, I know the answer. Now our Prime Minister is coming next week. Where? Here. You tell him. Here, in Qatar. Qatar. So whether we can raise this concern. Raise it, very good. No, somebody should raise. You raise it, no? By somebody. No, we don't know, but some organizer should raise this concern. ډاکټر ذاکر نایک ورته فوراً ووی چې ته دا مسله د بھارتي وزیر اعظم وړاندې اوچته که، ته خو هم د بھارت یو وګړی یعنې شهري او اوسیدونکی که نه. په جواب کې ورته هغه ووی چې آو زه د بھارت یو اوسیدونکی یم. نو ډاکټر ذاکر نایک ورته ووی چې بیا خو ته د وزیر اعظم وړاندې دا مسله ضرور اوچته که ځکه چې ستا هم حق دی. ټیک ده. دې خبرې سره فوراً ډاکټر ذاکر نایک خپله خبره ختمه کړه. عزیزانو تاسو به وایه چې ډاکټر ذاکر نایک دومره لږې خبرې ولې وکړې او کلاو خبرې یې ولې ونه کړې؟ آیا هغه د چا نه یریدو او که نه د حکمت او مصلحت نه کار اخیستو؟ دا مناظر وګورئ. هغې نه پس زموږ د علمي رڼا ټیم اهم وجوهات تاسو ته وړاندې ږدي. You raise it, no? By somebody. No, we don't know, but some organizer should raise this concern. You raise it, no? You are also a citizen of India or not? Yes. You are a citizen of India or not? Raise the question. Okay? عزیزانو ډاکټر ذاکر نایک دې سړي سره ډېرې کمې او لږې خبرې وکړې. هغه خو د اسلام او د ډاکټر ذاکر نایک د بهترۍ دپاره خبره کوله چې پیس ټي وي په بھارت کې بند کړی شوی دی د بھارتي حکومت د لاسه. نو کله چې دلته قطر ته نریندر مودي راشي نو د هغه وړاندې به احتجاج وکړو او دا مسله به راوچته کړو. خو ډاکټر ذاکر نایک په دې ټوله معامله کې ځان د خبرې نه وباسلو او داسې ښکارېده چې د ډاکټر ذاکر نایک پکې هډوسه دلچسپي نشته د نریندر مودي وړاندې په احتجاج کولو چې بھارت کې پیس ټي وي ولې بند کړی شوی دی چونکې اصل کې بطور مسلمان او بطور یو عالم ډاکټر ذاکر نایک به څنګه نه غواړي چې پیس ټي وي دې بحال کړی شي او د هغې نشریات ته یو ځل بیا ناظرین وکتی شي او اسلام تیزی سره خور شي. خو ډاکټر ذاکر نایک داسې ونه کړل. عزیزانو دلته تاسو غور وکړئ چې ډاکټر ذاکر نایک په قطر کې موجود دی. دا یو اسلامي ملک دی او د بھارت سره یې سفارتي او معاشي تعلقات دي. دا هغه موقع وه چې ډاکټر ذاکر نایک یو ډېرې غټې اجتماع ته خطاب کو او ډاکټر ذاکر نایک په دې خبره ډېر ښه پوهیږي چې که د ډاکټر ذاکر نایک د طرف نه څه خبره هم په جذباتو کې د نریندر مودي خلاف څه خبره هم وکړي یا ډاکټر ذاکر نایک د قطر حکومت خلاف څه خبره هم وکړه نو هغه ته د دې خبرې ډېره ښه پته ده چې ډاکټر ذاکر نایک ته به ډېرې مسلې جوړې شي چې قانوني او سفارتي نوعیت سره تعلق ساتي لکه په بھارت کې چې ورته پیښې شوې وي. نن هم په دنیا کې ډېر ملکونه داسې دي
چې هلته ډاکټر ذاکر نایک داخلېدی هم نشي او د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې هغه هر رښتیا خبره په مخ باندې کوي یعنی مخامخ خبره کوي. خو اوس ډاکټر ذاکر نایک په دې معامله کې لږ ډېر احتیاط شروع کړی دی. ګنې نن سبا چې ډاکټر ذاکر نایک د ملیشیا په کوم ځای کې اوسیږي هلته هم ډېر خلک د ډاکټر ذاکر نایک نه داسې تپوسونه او سوالونه کوي چې ډاکټر ذاکر نایک لپې غوسه ورشي او هغه یو داسې بیان وکړي چې هغه د انټرنیشنل میډیا هایلایټ جوړ شي او د انټرنیشنل میډیا د هیډلاین جوړېدو نه پس د هغه بیان نه پس په ډاکټر ذاکر نایک نورې سختیانې زیاتې کړې شي. دې خواهش دپاره څه خلک شته چې ډاکټر ذاکر نایک له د غوسې راتلو کوشش کوي. نو ډاکټر ذاکر نایک هم احتیاط وکړو او په دې معامله یې ډېرې خبرې ونه کړې. الټه یې هغه سړي ته ووی چې ته خو هم مسلمان او د بھارت اوسیدونکې ته ولې دا معامله نه روچتې؟ زه خو په خپله سطح کار کوم. او یاد لرئ عزیزانو چې ډاکټر ذاکر نایک د پیس ټي وي د بندولو خلاف د بھارتي حکومت خلاف د هغه ځای عدالتونو سره رابطې کړي دي او په دې معامله کې ګران ترین او غټ غټ وکیلانو په مدد سره ډاکټر ذاکر نایک چې په خپله په ملیشیا کې اوسیږي خو په بھارتي عدالتونو کې په دې ټولو کیسونو کې کار روان دی او نن هم د پیس ټي وي د کلاوېدو دپاره د هغې ټیم ښه په تیزۍ سره کار کوي. خو یو طرف ته که ډاکټر ذاکر نایک د پیس ټي وي د کلاوېدو دپاره کار کوي نو بل طرف ته هغه د ځان د دې جوګه هم جوړول غواړي چې هغه د ژوندی وي او تر کومې چې هغې د اسلام د خورولو کار کولی شي تر هغې پورې به کار کوي. ګنې نریندر مودي خو د ډاکټر ذاکر نایک دشمن دی او هغه د یو داسې موقع په لټون او په تلاش کې دی. عزیزانو تاسو په دې ټوله معامله څه رایه لرئ؟ ضرور راته ووایئ. خپل ډیر خیال ساتئ او د خپلو رشتو او رشتہ دارانو ډیر خیال وساتئ او زموږ چینل علمي رڼا خامخا سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوز تاسو ته په ټایم ملاویږي. د الله په امان.